الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب القدر والاحترام جمعیت علماء اسلام اکابرین او د مختلفو جماعتونو مشران او د جمعیت علماء اسلام او د مختلفو جماعتونو سرشندنی کارکنانو ټولو نه اول خو زه خپل طرفه او د جمعیت علماء اسلام ځینې هنګو طرفه د جمعیت علماء اسلام کارکنان او د مختلفو جماعتونو کارکنانو زه د کومې شکریا هم ادا کوم او دا دعا کوم چې الله تبارک وتعالی تاسو د غصایي په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. سامعین محترم، زه زیات وخت تاسو نه اخلم. مولانا عبیدالله سندھی رحمه الله فرمایي وی د قرآن پاک لب لباب او خلاصه څه شی ده؟ نو هغه صرف او صرف په یوې جملې کې د مکمل قرآن پاک لب لباب او خلاصه ذکر کوي. وی د قرآن پاک لب لباب او خلاصه هغه دا ده چې قرآن پاک د ظلم نه انکار کوي. ظلم نه منو، که هغه یو حکمران وي ظلم کوي هغه هم نه منو، او که بالفرض حکمرانانو نه علاوه یو فرد وي ظلم کوي د هغه ظلم نه هم قرآن انکار کوي. قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي لا تظلمون ولا تظلمون، خپل به په چا باندې ظلم نه کوئ، او که په تاسو باندې چا ظلم کولو هغه سره به هم ظلم ته نه پرېږدئ، په لاس به یې رانیسئ وروسته کوئ به ظلم نه به منع کوئ. زما عزتمندو، ازادي مارچ خلک دا خبره کوي څه کم 27 اکتوبر باندې یا مثال طور سره 31 اکتوبر باندې ازادي مارچ 14 ورځې یا 19 ورځې وشولو، نو خلکو په ذهنونو کې دا خبره ده چې دغه معامله ختمه شوله. زما عزتمندو، ازادي مارچ یو مارچ نه ده بلکې ازادي مارچ یو تحریک ده، او تحریک دا هغه وخته پورې نه ختمېږي چې څو پر خپل مقاصد او اهداف یې نه وي حاصل کړي. زما عزتمندو، پلان ا هم وشولو، پلان بی هم وشولو، په پلان بی کې دا شک دی ده، او انشاءالله مو امید ده الله نه دغه کم سلیکټر حکومت ته دا به خپل انجام ته رسېږي، همدارنګې دغه کم حکومت ته دا به خپل کور ته رسېږي، خو که بالفرض دغه حکمرانانو استعفا ورنه کړله، همدارنګې دوی دغه حکومت پرې نه ښودلو، نو اکابرو بیا پلان سی فیصله هم هغه کوونکې ده، او تر هغه وخته پورې به دغه تحریک روان وي چې څو پورې څه اهداف حاصل نه وي. ما درخواست خپلو کارکنانو نه، جمعیت علماء اسلام او د مختلفو جماعتونو کارکنانو نه دا ده چې کوم مشرانو کومه فیصله هم وکړله انشاءالله هغه فیصلې باندې به آمنا وصدقنا لبیک به یې که به نه وي انشاءالله. تر هغه وخته پورې به انشاءالله دغه تحریک روان وي چې څو پورې چې دغې تحریک کوم اهداف چې هغه اهداف حاصل نه شي. زه د میډیا ملګرو هم شکریه ادا کوم چې دوی دې ځای ته تشریف راوړی ده، او دغه د جمعیت علماء اسلام کوم پیغام ده بچي بچي ته رسوي. الله د دوی په عمرونو کې هم برکت واچوي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظیم.